أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم سورة آل عمران سپارہ نمبر سلورما د سپاری رکو نمبر 9 او د سورت رکو نمبر 18 آیت نمبر 172 تا 177 پا غزو احد کی اخر مسلمانانو ته الله جل شانه فتح ورنصیب کړلا او کافرانو ته الله تعالی شکست ورکو کافران او تختیدل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام خپل شهیدان د احد په میدان کې دفن کړل او کافرانو واپسی وکړل په لار روانو مینس کې پکې اور وسته را شولا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه واپس مدینه منوره ته راغلل د کافرانو د لخر سردار ابو سفیان چې دغه وخت کې لا مسلمان شوی نو پلار لاره کې د مرګرو سره مشوره وکړه او سوچ راغی چیرې دا مسلمانان خو مونږ ډیر زیات او وجل شهیدان شول او یم پکې غټ غټ او وجل او ډیر زیات هم زخمیان کړي دي او د مسلمانانو د لخر مونږ ډیر زیات کمزوري کړي دي نو یو نره چپه ولا پکار وا او مونږ غلطي وکړو چې واپس راغلو نو مرګرو ته وی چې واپس پی ورزو او یو حمله پی بیا کو یو وړو کې غونتی کې گزار به ورکو مسلمانان کمزوري دي بس ختم دي او ډیر زیات زخمیان شوي دي لخر ور سره خپل مرګر ور سره مشوره وکړه چې ټیک تا د لارې نه واپس اراده وکړه چې مدینه په لوري باندې را واپس شي او حمله وکړي او لخر یې را روان کړي هم قاصد او خبريال خبر راورسو سیب مدینه منوره ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه او لازغری کوزی کړي نه وی سیبا یعنی لا اساس صورت شوی نو زخمیانو په زخمونو باندې لا پټه لګول نه وی خو پرون د جنگ نراغله نو نواز راغله بیا ابو سفیان بیا را خطا دي سره د لخره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې اعلان وکړ ویل پرون د احد په میدان کې چې څومره صحابه مونږ سره د جنگ د پاره تلیو او مکه صحابه دی واپس روزي بیا غزاله زو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اعلان کولو او موجوده په دغه وخت کې 200 صحابه موجودو 200 په 200 واپس وروتل په دې کې اویا صحابه کرام داسیو چې اغوی د زخمونو د لاسه داسې چور چور او کمزوري شویو چې د دوو کسو په اوګو باندې لاسونه ایخو دیو او څوک په ډانګورو راختو وی د الله پیغمبر وی چې بیا غزا ده په داسې حالاتو کې د مسلمانانو دومره جذبه وا او د صحابه د حضور پاک اعلان کول او صحابه واپس وروتل څوک په ماتو ګړو لاسونو باندې او د چا باندې ویني او د څوک زخمیان او د الله محبوب پیغمبر چې आवाज وکړو وروتل شي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا صحابه د ځان سره کړل د مدینه منوره نه د احد په میدان باندې بیا روان شول د احد په طرف باندې اته میله مزل یو کو د احد د میدان نه ورپسې وروړیدل او دغلته په لار کې یو مقام راځي حمراء الاسد د حمراء الاسد پوری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه د ابو سفیان په لخر پسې تلی دي او ابو سفیان ته چې خبر ورسېدو چې مونږ خو مدینه ته مسلمانانو پسې حمله روانو هغه خو په مونږ پسې روان شوي دي سیبا نو همت یې بیللو الله تعالی په یو رعب یو دبدبا او یو خوف او ير راوصله نو ابو سفیان د اغه زینب باغ وکړه او سره د لخره او تختیدو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د حمراء الاسد مقام پوری دوی پسې لالو او بیا د کافرانو نام او نشان نه ښکارېدو تختیدلی وسیبا مسلمانانو ځان سره ساز او سامان مغیشتیو ذخیره مخیره مغیشتي و کبیا چې جنگ وګد شي خو چې کافران لاړل تختیدل نو مسلمانانو چې کوم مالونه ځان سره وړو پاغي باندې ال تجارت شروع کو سیوا پلار لاره پکې
روزګار هم پکې وکړي تجارت یې پکې وکړو په مال غنیمت کې به دومره مال نه راوړو الله چې په تجارت کې مسلمانانو ته څومره فتح ورکړله یو لوی مال یې د ګټې ځان سره واپس راوړو صاحب یو واقعه داسې په احادیثو کې راغله او یو داسې راغلی ده چې د احد په جنگ کې کافرانو جنگ بیلو او تلل نو ابو سفیان आवाज وکړو اعلان یې وکړو او حضور پاک او مسلمانانو ته چیلنج ورکو چې دا جنگ خو بس ختم شو راتلون کې کال کې یو کال پس با د بدر په میدان کې د بدر په موقع باندې یو پیره زمونږ د تاسو سره بیا جنگ کې ځان تیار ساتي چیلنج یې ورکو د بدر په میدان کې با سالانه میله لګیدا او د چار چاپیره د ټولو ملکونو د قبایلو نه خلک راتلل او په هغه کې به تجارت کو نو حضور پاک او مسلمانان ته وی چې د بدر په میدان د بدر پروازو کې یعنی د میلې او د دغه بازار پروازو کې با جنگ کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ستاسو دا چیلنج مونږ ته فصل چند باندې قبول دي زه وخت راشي بیا وګورم یو کال پس راغلل یو کال تیر شو پکې او د بدر په میدان میله ولګیدا نو ابو سفیان باندې الله تعالی خوف او رعب او دبدبه د مسلمانانو راوست نو همت یې ونکړی شو چې راشي جنگ له نو الته خو د شرم نه خو چیلنج ورکړیو کړه نو بیا د شرم نه پاتې کېدی شو نه راتلی شو نو په پیسو باندې بعضی کسان تیار کړل وی مدینه منورې ته لاړ شه او مدینه کې اوازه خوره کا چې ابو سفیان یو ډیر لوی لښکر تیار کړی دی او مدینه ته د بدر میدان ته روان دي او ګورې خورو نه ځي د مدینې نه بهر قدم کینه دی ډیر لوی لښکر را روان دي دا قبیله عبدالقیس یو قافله را روانه و هغوی له پیسې ورکړې چې لاړ شي هغه د قافلې خلک چې راغلل او مدینې منورې ته راورسېدل نو مدینه کې چار چاپیره اوازه خوره شوه داسې د سوشل میډیا دور خو نو چې په سکندونو کې به خبر خورېدو د مدینې نه مکې په لورې باندې دومره اوږد سفر چې په اسب هم یو سړی تلو تیز رفتار اسب باندې نو په 14 ورځو کې به رسېدو صاحب دومره اوږد مزلو او چې پیدا بتلی نو په میاشتو به سفر کېدو صاحب او چې ډېر به تیز رفتار اسونه په 8 ورځو په 10 ورځو او څوک په 12 ورځو کې رسېدل نو دا خبر چې راغی په مدینه منوره کې اوازه خوره شو چې ابو سفیان یو لوی لښکر تیار کړی دی او بیا را روان دي د بدر میدان ته حضور پاک صحابو ته اعلان وکړو وی صحابه په یو نوي جوش او په یو نوي جذبه کې راووتل چې یو پیره بیا غزا ده او د الله په لار کې سر قرباني دل دي او یو پیره به بیا د کافرانو نه ان شاء الله منډه خلاصو نو صحابه هغه د مسلمانان صحابه د حضور پاک سره راجمع شول او د بدر میدان ته راغلل میله لګېدلې وه 3 ورځې د بدر په میدان کې تیرې کړلې نه ابو سفیان راغی او نه یې لښکر راغی وی ابو سفیان په مکه کې خلکو ته وی چې غلان روتی دي ډاکوان روتی دي او قافلې لوټکۍ صاحبه او ډېر خطرناک حالات دي اوقات سالی ده قات راغلی دي نو بس مکه کې ګورې مکه کې پاتې شي بار ونه ځې بار خطره ډېره زیاته ده او انشاءالله بل کال به بیا ګورو نو خلک د خپلې قبیلې خلک او د مکې خلک په دې باندې وغولول صاحبه چې قات سالي راغلی ده او پلان کې دي او ډینګرې دي او دلته د دروغو خبرونه راولېږل چې لوی لښکر را روان دي 3 ورځې حضور پاک او صحابو انتظار وکړو ابو سفیان رانغی او لښکر هم رانغی صاحبه صحابو ځان سره غله مله او ذخیره ډېر رسوړي په هغې د بدر په میدان کې د بدر میله لګېدلې وه تجارت یې شروع کړو صاحبه په هغه تجارت کې الله دومره ګټه ورکړله او دومره مال یې ځان سره راوړو چې په روز کال یې په احد کې دومره د غنیمت مال نه راوړي صاحبه الله جل شانه په دې آیتونو کې دا خبره ذکر کوي الذين اغا خلق استجابوا چې حکم یو منلو لله د الله تعالی والرسول او د الله د پیغمبر دلته یو ناشنا خبره مفسرین ذکر کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه ته وی راځي واپس غزا لزو صحابه زخمیانو د حضور پاک په وینا باندې لبیک وی اور وتل په قران کې الله تعالی دا خبره نه ذکر کړي او نه د الله د طرف نه دا حکم راغلیو چې تاسو واپس راوځئ ابو سفیان لښکر روان کړی د جنگ له واپس راوځئ د الله د طرف نه حکم نه دی راغلی او قرآن کې هم نه دی ذکر شوی خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وی راوځئ او صحابو لبیک وی او راوتل
دا واقعا او دا خبره چې الله په قران کې ذکر کړی دا نو په دې الفاظو ذکر کړی دا الذين اغ صحابه مسلمانان استجابوا چې حکم یې اومنو لله د الله والرسول او د الله د پیغمبر الله خو حکم کړی نو د الله حکم یې څنګه اومنو نو ګوره مفسرین وی حکم رسول الله کړی و خو الله وی چې دا حکم د الله او د الله د پیغمبرو دین دا خبره ثابته شوله چې د الله پیغمبر امت ته یو حکم کوي نو د ځان نه کوي دا حکم به د الله وي ځکه پیغمبر د الله قاصد دی او قاصد د خپل مرزي نه خبره نه کوي چې چا د صد پر را لېږلي هغه خبره کوي نو د پیغمبر حکم ته الله خپل حکم وویل نو په دې زمانه کې داسې ناپوهان جاهلان چې هغوی را پاسي او هغوی وی حکم به صرف د الله منو کتاب به صرف د الله منو قرآن او حدیث نه مني د حدیثو نه انکار کوي منکرین حدیث فتنه چې څه ته ویل کېږي سیوه هغوی د دې خبرې جواب وکړي که نه چې دلته خو الله حکم نه دی کړی صحابو ته حکم خو د الله پیغمبر کړی دی چې روځئ او الله وی چې دا حکم د الله د الله د رسولو نو د پیغمبر حکم ته الله خپل حکم ولې ویل په دې وجه ورته وي امت ته دا سبق او درس ورکوي چې د الله پیغمبر تاسو ته یو حکم وکړي داسې ده چې دا د الله حکم دی داسې به مني لکه څنګه چې د الله حکم مني نو څنګه چې قرآن باندې عمل کول فرض او واجب او لازم دي دقسې د پیغمبر په حدیثو باندې عمل کول فرض او واجب او لازم دي من بعد ما اصابهم القرح رستو د دینه چې دوی ته زخم رسي صحابه زخمیانو زخم ورته رسېدلی و زخمونه لا ورغلي نه و خو د خپلو زخمونو یې پروا نه ساتله او بیا جنګ لره ووتل للذین هغه خلکو دپاره احسنو منهم چا چې په دوی کې احسان وکړو یعنی اخلاص یې په ځان کې راوستو او اخلاص خالص د الله د رضا دپاره واپس میدان جنګ ته راووتل واتقوا تقوا یې اختیار کړه الله وی اجر عظیم د دې خلکو دپاره لوی اجر دی الذین قال لهم الناس خلکو ورته وی ان الناس قد جمعوا لكم خلق لوی لخر را جمع شوي دي ستاسو لپاره فخشوهم د دوی نه ویریږئ نو صحابه ونه یریدل فزادهم ایمانا دې خبرې سره د هغوی ایمان نورم زیات شو سیبه نورم ایمان را تازه شو وقالو او صحابه وی حسبنا الله ونعم الوکیل الله زمونږ دپاره کافي دی ونعم الوکیل الله کارساز ذات دی نو دا د صحابه وظیفه ده او قرآن دلته ذکر کړی ده نو مسلمانه مشکلاتو کې دا وظیفه ډیره کوه حسبنا الله ونعم الوکیل د چا په کور کې پریشانی ده د دشمن یره ده ورسره او د کافر یره ده ورسره یا د غلانو ډاکوانو نه یریږي د حکومتي چارواکو د زورورو ظالمانو نه یریږي سیبه روزګار کې مشکلات دي کور کې مشکلات دي د جناتو اثرات دي چا باندې دا وظیفه دي شروع کې او مستقل دی وي چې څومره ډیرې ویل شي وي دي کني سحر او ماخام 300 او دیار لسپیری وایا مخکې رستو تی او پیری یا یو لسپیری درود شریف وایا الله تعالی به تمام مشکلات اسانی دا د صحابه وظیفه ده او قرآنی وظیفه ده والله ذکر کړی ده فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله دغه صحابه الله تعالی را واپس کړل د بدر د میدان نه یا د حمراء الاسد د میدان نه واپس راغلل او ډیر شي نعمتونه د ځان سره راوړل فضل او مال هم د ځان سره وړو او دوی ته هېڅ تکلیف ونه رسېدو ځکه چې کافران د جنګ دپاره راغلل نه نو هغوی خو تښتېدل واتبعوا رضوان الله دوی د الله د رضا تابعداري وکړله والله ذو فضل عظیم دا کوم خلکو چې خبر راوړو که نه دا مسلمانان یې چې یرول الله وی انما ذلکم الشیطان دا خو شیطانو چې په تاسو کې راننوتی و او ستاسو حوصلې یې خرابولي یخوف اولیاءه یخوفکم د کوم ضمیر د مفعول پکې محذوف دی تاسو یې یرولی د خپلو ملګرو نه شیطان د خپلو دا کافران د شیطان ملګري و که نه نو تاسو د خپلو ملګرو نه یرولی نو فلا تخافوم الله وی د کافرانو نو د شیطان نه مه یریږئ وخافوني ان کنتم مؤمنین او زمانو یریږئ که چېرته تاسو مؤمنان یې او دا کم خلک چې په کفر کې سعی او کوششونه کوي که نه د کافرانو ملګرتیا کوي منافقان وغیره الله وی د دوی په خبرو مه غمجن کېږه خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي ولا یحزنک تا دې غمجن نه کړي ځکه لن یضر الله شیئا دا کافران او منافقان نه تاسو ته ضرر رسول شي او نه الله ته ضرر رسول شي الله تعالی چې دوی ته دا مهلت ورکوي یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره الله دا غواړي
په دنیا کې خو لږ مهلت ورکړی دی آخرت کې د دې خلکو هیڅ حصه نشته آخرت کې دوی ته هیڅ حصه ملاویدونکې نه ده جهنم به ځای وي ولهم عذاب عظیم لوی عذاب به وي د دوی دپاره او هغه خلک چې کفر یې کړی دی او کفر یې د ایمان په بدل کې واغېستو یعنی حدیث مبارک کی راضی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر بچی چې په دنیا کې پیدا کیږي دی په ایمان او مسلمان پیدا کیږي زیبا د ایمان په حالت کې پیدا کیږي خورست بیا د ماحول کده کفر ملو شو نو والدین او مور پلار یا یهودی کی یا عیسائی کی نو دوی ته الله ایمان ور نصیب کړو فطری تور باندې دیو کافرانو هغه ایمان پرې خو دو او دغه په بدل کې د کفر لار اختیار کړل یا د الله د پیغمبر په ذریعہ تعالی ایمان را لګلو خود وی ایمان قبول نکو او د کفر لار اختیار کړل الله وی ولهم عذاب علیم دیو خلکو د پر بدردناک عذاب وی الذين اغا خلق استجابوا چه حکم یہ امنلو لله دا اللہ تعالی والرسول او دا اللہ دا پیغمبر من بعد ما رستو دا دینا اصابهم القرح چه رسید لیو دویت زخم او تکلیف للذین دا اغا خلق دا پارا احسنو چه احسان یہ اکڑلو اخلاص یہ پزان کی راوستو منهم یعنی دا صحابہ واتقوا او تقوی اختیار کرلا نوی بد دوی د پارا اجر عظیم ډیر لوی اجر الذين اغا خلق اغا مسلمانان اغا صحابه قال لهم الناس چې اویل اغویت کافرانو ان الناس یا منافقانو یا اغا دروغجن قاصدان چې راغلیو د دروغ خبرونه خورول ان الناس چې بشک ټول خلق یعنی کافران قد جمعوا لكم راجم شوی د استازو د پارا یعنی پتا سو بیا حمله کوي فخشوهم نو یریږي د دوینا یعنی ځان سیرته کوي نو دا مسلمانان اون یریدل فزادهم نو بس دی خبر زیات کو د دوی ایمان لرا وقالو او ویل دغه مسلمانانو حسبنا الله کافی دی الله تعالی زمون د پاره ونعم الوکیل او ډیر بهترین کارساز دی دغه الله تعالی فانقلبوا نو بس را واپس شول دغه مسلمانان بنعمت من الله فنعمت سرا چې ود الله تعالی د طرفنا وفضل او په فضل سرا لم يمسسهم سوء ان رسید دویتا هیڅ قسمه تکلیف او ضرر واتبعوا او دویتا بيداری وکړه رضوان الله درزا د الله تعالی والله ذو فضل عظیم او الله تعالی ډیر لوی فضل والا ذات دی انما ذالکم الشیطان بشک دا پتا سو کی یو شیطانو یخوفکم چې يرولې تاسو اولیاءه د خپل مرګرو او دوستانو نه فلا تخافوهم نو بس تاسو مېریږئ د دوینا وخافونی او یریږئ زمانہ ان کنتم مؤمنین کچرت تاسو یقین توګه باندې ایمان راوړون کیه ولا يحزنك الذين او غمجن دین کی تعالی را هغه خلق یسارعون چې کوششونه کوي اغوی فی الكفر په کفر کې انهم بشک دغه خلق لا یضر الله هیڅ شر ضرر نشي رسول الله تعالی ته یعنی دین د الله تعالی ته شیئا ذره برابرهم یرید الله بشک یرید الله غواړي الله تعالی لا يجعل لهم چنو اگرزی ددوی دا پارا حزوا صحیصا فی الاخرت پا آخرت کی ولهم عذاب عظیم او وی بددوی دا پارا لوی عذاب ان اللذین بیشک اغا خلق اشتروا الكفر چه ویغستلو کفر یعنی بدل یکلو کفر بالایمانی پا ایمان سرا یا پا بدل ایمان کی لی یزر اللہ ہیچ چری بدوی ضرر ان نسی اللہ تعالی شیئا ذره برابرهم ولهم عذاب علیم او وبد دوی د پارا دردناک عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.